بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني نو مکه سبق کې دا خبره شو چې عمل نه تکرار تقاضا کوي او نه تکرار احتمال لري زمونږ بنید باندې بعد وی چې د ندب احتمال لري بعد وی چې اباحت احتمال لري او بعد وی چې توقف په پکو او بعد وی اشتراک لفظي په پکو بعد وی اشتراک معنوي په پکو خبرې اترې ټول تیرې شوې امر دا کا معلق به شرط وي او کا مخصوص بالوصف وي او دا تکرار نه تقاضا کوي او نه احتمال لري امر نه تکرار تقاضا کوي او نه تکرار احتمال لري یو مسلک زمونږ دی چې تکرار تقاضا کوي نه احتمال لري او دویم مسلک پکې دا دی چې امر د تکرار تقاضا کوي او امام ابو اسحاق اصفرائیل رحمت الله دا وایي دریم پکې بعض اصحاب شافعي وایي چې امر د تکرار تقاضا خو نه کوي خو احتمال لري موږ وایي امر د تکرار تقاضا کوي نه احتمال لري برابر خبره ده که معلق به شرط یا مخصوص به وصفین او کوي یو بل قول پکې دا دی سلورم د بعض اصحاب شافعي چې کله دا امر معلق بالشرط یا مخصوص بالوصف نو دا بل تکرار احتمال لري لکه وین کنتم جنوبا فتطهروا او ځان د پاره په دلیل کې دا خبره کړې و چې دا وصف په شان د شرط او شرط په شان د علت او علت چې موږ د معلول بقا مخای موږ دا شرط په شان د علت دا خبره دي صحیح نه ده بیا موږ باندې اعتراض دار چې ته چې لکه امر د تکرار تقاضا نه کوي او احتمال نه لري نو که سړی ولګي او خپل قصد وي چې تلقي نفس کې واغه پکې نیت درې وکړو درې واقع کیږي او دا درې پکې رقم طرف واقع کې ته خو امر د تکرار احتمال نه لري نو یمنګه چې دا درې واقع کو نو دا د دیو جنا چې دا درې لپاره فرد ده فرد په دوه قسم نه فرد حقيقي دی فرد حکمی فرد حقيقي چې لاندې دي سنې فرد حکمی چې لپاسه دي سنې ندل کې دا مصدر ته ذکر کړه نو مصدر دا د تکرار احتمال هم نه لري او تقاضا هم نه کوي خدا د فرد احتمال لري او فرد حقيقي متيقن وي او د فرد حکمی احتمال لري او د عادت پرې کې نه کچرته یو سړی ولګي خپل کوي تلقي نفس کې او د بګ نیت د دوه غنځو نه واقع کې ځکه دوه عادت محض ده نه فرد حقيقي او نه فرد حکمی نه هغه خزه وینځوا جو بیا د هغه په حق کې دا دوه چې دا فرد حکمی نه نو بیا بدوا واقع کېږي لکه بلې خبره باندې پوه شوي او دلیل د دانه پر دا ویلو چې هر امر دینه دا مختصر دی دا د دغه نه د مصدر نه لکه اضرب لا اطلب منك الضرب نو الضرب دا مصدر دی او مصدر جنن دا واحد وي او دا واحد او معنی رعایت ساتل کېږي مصدر دا تسنیه او جمع نه راځي پوه شو به معنی بیا اوس په دې احناف باندې اعتراض دی چې ته چې لکه امر نه تکرار تقاضا کوي او نه تکرار احتمال لري نو دا منځونه او الله تعالی دغه په یو بیره په قرآن مجید کې ویلي چې واقع مصلات تاسو منځ کوي نو بار بار دا منځونه چې لازم کیږي نو دا د سره وجه نه لازم کیږي ته خو امر د تکرار تقاضا نه کوي امر د تکرار تقاضا او احتمال نه لري چې یو بیره دې منځو کو جوړه د اخلاص شو کنه اته زکات یو بیره زکات ورکو غاړه د اخلاص شو نو ته بار بار زکات لازم او ته زکات لازم ده نو بیا پر عبادتو کې دا تکرار د څه د وجه نه ده چې ته چې امر د تکرار تقاضا نه کوي او امر د تکرار احتمال نه لري نو په عبادتو کې دا تکرار د څه د وجه نه ده نو سیده ساده الفاظو کې جواب داري چې دلته کې دا تکرار د عبادتو چې راغلی لري نو دا په تکرار د اسباب سره راغلی لري امر خو هغه یو ده او سبب متکرر کیږي لکه د مانځه الله پاک ویل چې واقع مصلی مونږ کوي خو د دې مونږ دا متعلق ته په سبب پورې او چې کله د مونږ دا سبب بار راځي جو هغه حکم بیا متوجي کیږي د حکم مصلی حکم متوجي کیږي دغه شانته زکات یو بیرېله اتو زکات خدا زکات د زکات د ورکول لپاره چې کوم سبب دی چې هغه حولانه حول دی حولانه حول نو چې کوم حولانه حول کیږي نو دا حکم چې دا متجدد کیږي بار راځي اوس بیت الله شریف ته د دې سبب چې نه د حج لپاره سبب بیت الله شریف ته او بیت الله شریف نه مقرر کیږي نو بجمن کې یو پیر حج لازم دی هر کال حج لازم نه دی لکه پوه شو دې معنی نه د عبادت چې مقرر کیږي نه د سبب د وجه نه کیږي د امر د وجه نه کیږي لکه پوه شو دې معنی دا وایي به تمکه وما تکرر بالعبادات فباسبابها لا بالامامر او هغه چې مقرر کیږي د عبادتو په ذریعه سره د عبادتونه فباسبابها نه د اسباب د دینه چې اسباب مقرر کیږي جو د عبادت مقرر کیږي لا بالاوامر د اوامر د وجه نه کیږي وای دا جواب سوال يريد علينا دا سوال جواب دی چې موږ باندې وارد شوی دی
او سوال لري چې ان الامر اذا لم يقتضي التكرار ولم يحتمله امر چې کله تقاضا لري تکرار نه کوي احتمال نه لري فبأي وجه تتكرر العبادات نو د کومه وجه نه د عبادت نه مقرر کیږي لکه پوښتنه به معنی نو مثل صلات لك صلات وصيام وغير ذلك فيقول المصنف وي انما تكرر من العبادات بشك هغه مقرر کیږي د عبادتنا ليس بالاوامر دا اوامر د وجه نه دي بل بالاسباب د څه د وجه نه لان تکرار السبب يدل على تکرار المسبب ځکه تکرار د سبب دلالت کوي په تکرار دا مسبب باندې فايان وجد الوقت نو کله چې اومندل شي وخت وجب الصلاه نو موږ بس شي ځکه د موږ لپاره سبب چې نه سره وخت ده ومتى ياتي رمضان يجب الصيام او کله چې رمضان راشي نو روزه بس کیږي لازم کیږي ځکه د روزې لپاره سبب رمضان ده ومهما قدر على ملك المال او کله چې د قدرت عمومي په ملکیت د مال باندې نو وجبت زکات نو زکات په بدل باندې څه شي ولهذا لم يجب الحج دري وجه نه واجب کیږي حج فی العمر بعمر کې الا مرض المغرب وبرا لان البيت واحد لا تکرار فيه ځکه بیت الله شریف یو دی په دې کې تکرار نشته نو د حج د لپاره سبب چې دا بیت الله شریف ته بیت الله شریف نه مقرر کیږي جو حج هم نه مقرر کیږي هلکه پوښښ به باندې ها پرې خبره باندې پوښوي چې د عبادت مقرر کیږي د څه د وجه نه د اسباب دي اوس وی چې لا يقال ان الوقت بیا اوس په دې باندې ده کنه وای چې بعضی کسانو په کې دا خبره کړې ده چې نفس وجوب دا خو په اقیم الصلاه د وجه نه راغله چې دا دغه چې دی کنه وخت وای دا سبب د نفس وجوب دی نفس وجوب د وخت په ذریعہ سره راځي او وجوب ادا چې د امر په ذریعہ سره راځي نو دا خبره غلطه ده دا خبر سره غلطه ده نو ځکه و چې او نفسي وجوب او وجوب ادا ان شاء الله جوز دا را روان دي بری بس دا بل ټاپک کم دی ادا او اداء کامل اداء قاصر بیا وجوب ادا نفسي وجوب دا ان شاء الله بیا مکمل باس کوم لا يقال ودين ویل شي په اعتراض کې چې ان الوقت سبب لنفس الوجوب چې دا وخت دا سبب دی د نفسي وجوب لپاره یا نفسي وجوب د وخت په ذریعہ سره راځي والامر انما هو سبب لوجوب الاداء او امر دی دا سبب دی د وجوب ادا لپاره وای دا خبره صحیح نه ده ولي وجوي خاجي فكيف يكون السبب څنګه بدا سبب شي مغنيا عن امر چې مغني وي د امرنا به پروا د امرنا لان نقول من ان عند وجود كل سبب اے دا هر سبب دا راتلو په وخت کې دا حکم چې دا تقدیرا د الله تعالی طرف نه مقرر کیږي یعنی چې عقیب د مازه وخت راشي د الله طرف نه د تقدیرا حکم چې دا راشي چې عقیب مصلا دا حولان اولو شي د الله تعالی د تقدیرا حکم راشي چې دا نفس وجوب او وجوب اتباع په دې سره راځي لأن نقول إن عند وجود كل سبب فوقت وجود هر سبب کې يتكرر الأمر مقرر کیږي امر تقديرا من جانب الله تعالى فكان تكرار العبادات بتكرر الأوامر المتوجدة حكما نو تکرار د عبادت دا په تکرر د اوامر سره کیږي اوامر نوي متجدد نوي حکما لکه پوه شو به باندې وعند الشافعي وسه دا مکه خبره چې دا تلقي نفسك تلق نفسك نو زموږ په باندې یو واقع کیږي آیات سو واقع کیږي درې ځکه دا یو سره فرد حقیقي دی او دا درې چنده سړي خطوه دي زموږ په باندې نو واقع کیږي ولې ځکه چې دا عدد محض دی سره عدد محض دی او د امام شافعي رحمت الله علیه چونکه او چې امر تکرار د غازه کوي جو کبتل لقي نفس کې سړي دی یو نیت کړو چې صبح واقع کیږي او که دوه نیت کړو دوه واقع کیږي او که درې نیت کړو صبح واقع کیږي دا خبره کوي وعند الشافعي رحمت الله عليه لما احتمل التكرار کله چې احتمال تکرار لري دا اخو خبره بیا دغه د مثال هغه تملكون مالک دې راسل ته ان تطلق نفسها چې دا طلاق مالک پیدا کړه ان تطلق نفسها چې دا طلاق ورکړي خپل ځان ته سنتين دوا اذا نو زوج کړي چې خاون څوک نیت وکړو بیان دا بیان دی لخلاف الشافعي د امام شافعي رحمه الله خلاف في الاصل كلي فاصل كلي يعني على وجه فهذا يتضمن الخلاف في المساله المذكوره يعني ان عنده د امام سے پنځ باندې امام شافعي پنځ باندې رحمت الله عليه لما احتمل كل امر التكرار کله چې احتمال لري هر امر د تکرار سواء كان امر او غیر برابر او امر د شاری او غیر وي نتملك المراه مالک بمی دا سخذا في قوله تلغ نفسك ان تطلق نفسها سنتين ځان ته سو طلاق ورګي خو کله اذا نو زوج ذلك کله چې خاوند دې نیت وکړو وان لم ينوي کنيت ونکو او نوا واحده نیت وکړو فلها ان تطلق نفسا نفسها واحده مدا بیا ځان له سو طلاق ورګي یو د بغیر د نیت نه ځکه چې لکه لفظ صریح دی لکه پوښ به باندې
ها وس د دې نه اقوا دی وی کنه چې لکه ما خو تاسو امر خبره کوله خو په دې کې د اسم فاعل چې نه دا هم د امر په شان دي لکه څنګه چې امر د تکرار تقاضا او احتمال لګي دغه شان د اسم فاعل چې نه دا هم د تکرار تقاضا او احتمال لګي ولی الګ موږ وی چې دا فعل امر دا مشتمل دی په مصدر باندې بس باندې مشتمل دی په مصدر باندې او مصدر دې نه د عادت احتمال نه لري نو دغه شان د اسم فاعل په دې کې هم د مصدری معنی ملحوظ وي مصدری معنی به ملحوظ وي نو په دې کې هم دغه به هم د تکرار نه به تکرار تقاضا کوي نه به تکرارو احتمال لري او امام شافعي رحمۃ اللہ چې څنګه پای کې تکرار مني دغه شان بدی کوم مني جواب دغه څنګه لري لکه آیات لري السارق والسارقه فقطعوا ايديهما نو دل کې دا هغه چې کله هم دا حکم دا سرقې راغی یعنی کله صفت اومندل شو نو فقطعوا چې دا بجاری کیږي پوه شو به معنی نو هغه کچر غل یو به رغلا وکړه جو خیر اس په دې کټ کې کدوې پیره اغلا وکړه جو غس په دې کټ کې کدرې پیره اغلا وکړه جو بل اس په دې کټ کې خیر غس لاس په دې کټ کې کپسول ورمه پیره اغلا وکړه جو بیا به بل په کټ کې نو بیا خو باندې کولای دا جرانی سو په سبانه بیا نو بیا خبره ختمه ده خو څنګه دا لاس په دې کټ کې خپې په دې کټ کې زمنګ باندې دا چې کله یو پیره اغلا وکړه نو خیر لاس په دې کټ کې په دویمه پیره باندې اغلا وکړه نو بیا به نه غس د غس خپه کټکه او کبه درې به اغلا وکړه نو بیا به نه بل لاس نه کټ کولې کیږي بلکې دې بچی نه دابا دیو په جیل کې به همیشه لپاره بندي شو بریا کو توبه وځي یا مړ شي به دغه دیږي هغه بلې خبره باندې پوه شوي ها وز دلګي مسله دا ده چې امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ دغه خبره کوي چې ګور دلګي صفت مقرر کیږي جو هغه قطع چنن د سګي مقرر کیږي موږ وای دلګي لکه امر د اسم فاعل د تکرار تقاضا نه کوي نیو پر لاس کټ شو نو د خپل جو کټ کوي نو موږ د خپل موږ کټ کوو دا بل نصر په دې نصر نه کوو پوه شو به معنی او دا نور دین دا ثابت نه دی نو دا موږ نه کوو اوس ګوره ورته دي ثم اورد المصنف رحمه الله عليه بتقريب بيان الامر بيان اسم الفاعل بیا راوړي د مصنف رحمه الله عليه دا امر د بیان دا نږدېواله د وجنه بیان د اسم فاعل ولي لاشتراكهما في عدم احتمال التکرار ځکه چې د دوانه مشترک دي چې دوانه د تکرار احتمال نه لري نو قال فرمای وکذا اسم الفاعل يدل على المصدر لغه دا رنګ اسم فاعل دلالت کوي په مصدر باندې لغت په اعتبار سره ولا يحتمل العدد احتمال العدد نه لري فقوله يدل و دا يدل چې کنه دا بیان د وجه شي دی دلته ګوره د اسم فاعل تشبيه ور کړی دا د اسم فاعل تشبيه ور کړی دا د امر سره نو اسم فاعل مشبه شو او امر څه شو مشبه به او وجه شبه چې دا په مصدر باندې دلالت کوي هلکه پوه شوي نو فقول يدل بيان لوجه التشبيه ولا يحتمل عطف عليه او يحتمل عطف په باندې وفي بعض النسخ لا يحتمل بدون العطف ولا يحتمل عدد نه بلکې لا يحتمل ده نو فيكون هو بيان وجه التشبيه بیا به دا بیان تشبيه بدغی وقول يدل او بیا به يدل دا حال به واقع وي دینه معنی به دې سی وی چې وکذا اسم الفاعل او دا رنګ اسم فاعل په داسې حال کې چې دا دلالت کوي په مصدر باندې د لغت په اعتبار سره نسبه اي كذا اسم الفاعل دا غنګ اسم فاعل لا يحتمل العدد احتمال د عدد نه لري حال كونه پداسې حال کې چې دا دلالت کوي په مصدر باندې لغت په اعتبار سره یعنی څنګه چې امر په لغت کې په مصدر باندې دلالت کوي پدې کې په لغت کې مصدر لغوي معنی کې شامل دی دا شند اسم فاعل مګړيګا نښکې فهو احتراز عن اسم الفاعل نو دا احتراز د هغه اسم فاعل نه يدل عليه اقتضاء چې هغه اقتضاء ثابتي وای بعض اسم فاعل د چې دا غینه دا مصدر ولا معنی اقتضاء ثابتي لکه انت تعلقون ته وې نو په انت تعلقون کې دا تطلیق اقتضاء ثابت دی ثابت دی اقتضاء ځکه چې سړی خپل قصته چې انت تعلقون نو مطلب دا چې ما ته طلاق کړی انت له ما طلاق د مخکې اندر کړه ته اوس طلاق ای پوه شو نو دا لکه تطلیق اقتضاء ثابت نو زمونږ بای خبره نشته لري زمونږ بای خبره ده چې په کوم ځای کې تطلیق جنین دا ثابت وي د لغت په اعتبار سره لکه تلقي نفسك پوه شو به معنی مثل قول تعالى فانه خارج عما نحن فيه ودا انت تعلقون دا خارج دي ردينا وسياتي بيان ورسو په اقتضاء الناس کې رديغه بحث براش ان شاء الله دلته نو آی کلاس کې حتى لا يراد بآية السرقه وای چې اوس د جواب ورکړي چې په اسم فاعل چونکې د تکرار تقاضا او احتمال نه لري نو اراده منه کولای کېږي د آیت سرقینا الا سرقه واحده مگر شو سرقه وبالفعل الواحد او په یو فعل سره با نکټ کېږي الا يد واحد مگر د رسول سنا یو ید واحده ولې ځکه په بدن کې هغه اندامونه چې کوم څه دي نه بسوي مؤنث به وي ځکه واحده وي تفريع على عدم احتمال اسم الفاعل التكرار والزام على الشافعي او دا الزام ده په امام شافعي رحمت الله علیه باندې
خالي سوي فيما ذهب اليه بيانه ان الشافعي رحمه الله عليه يقول امام شافعي رحمه الله فرمای ان السارق تقطع يده اليمنى اولا چې کله یو پیر دغلا وکړه نو دا به کم لاس کټ شي خیل ثم رجله اليسرى ثانيا فدویم پیر باندې وکړه نو کم خپا غسخپا ثم يده اليسرى ثالثا دریم پیر دغلا وکړه نو کم لاسو ثم رجله اليمنى رابعا او کسلورم پیر باندې وکړه بیا نو دا به سوي لکه په پنځمه پیر وکړه نو پنځمه پیر کو صفات نشو نور په وسخ لګي لاسونه نشته کوي نشته لقول عليه الصلاه والسلام من سرق فاقطعوه فان عاد فاقطعوه فان عاد فاقطعوه فان عاد فاقطعوه لکه یو پیر وکړه لاس کټ کې بیا وکړه بیا دې کټ بیا دې کټ بیا دې کټ نو دی چې لږه دا پیغمبر سلام سلور پیری ویل موږ دا تکرار دی دا دغه د دې لپاره تاکید په کې ذکر کړو تاکید وعندنا زمون په باندې لا تقطع اليد اليسرى في الثالثه چې په دریم پیر باندې اغلا وکړه یو پیر باندې په لولنې پیر باندې سکټ شي خیلات په دریم پیر باندې غسق او په دریم پیر باندې نه بل خلد في السجن بلکې دا په جیل کې همیشه کولېږي حتی يتوب تر دې پورې چې سو باسي توبه ولي لان السارق اسم الفاعل ذکر سارق ته انداز سره اسم فاعل يدل على المصدر لغه دلالت کوي په مصدر باندې والمصدر لا يراد به الا الواحد او كل او مصدر سره خو یا یو مراد غستل کیږي یا کل یعنی یا فرد حقيقي او یا فرد حکمي نو فرد حقيقي یو پر اغلا او فرد حکمي چې د په ژوند کې سو پر اغلا وغلل په کله بدلږي د ځن کدن په وخت کې د ځن کدن په وخت خو بیا څوک دا موږ چې ځن کدن دي موږ راځل ول د لاس کټ کو بیا مړي نو چې خوري کې دا او بل اعتماد لري نو چې کله ته یو پیر اغلا وکړم دا نه بسو کېږي یو پیر بدل لاس کټ کېږي یلګه بری باندې پوښوي تاسو وکل سرقات یو ټوله خلاګانې ولا يعلم معلومه الا في اخر العمر مگر په اخر عمر کې نو فصار الواحد مرادا بيقين نو دا یو چې دا مراد بغستل کېږي یقیني تور باندې وبالفعل الواحد لا تقطع الا يد واحده او په یو فعل سره ونه کټ کېږي مگر دا رسول سنا یو لاس او بل دا و ايضا فقطعوا ودل دا فقطعون نه دا امر ده لکه یو خدا استدلال من په سارقو سره وکړه کنه فسارق اسم فاعل سره او بل فقطعوا دل کې دا قطع امر راغله او موږ په نسبت باندې امر تقاضا ته تکرار او احتمال نه لري کنه نو فقطعون هم دا ثابتيږي چې یو پیر بدل اس کټ کې واښو بلی معنی وفقطعوا دال على القطع وهو ايضا لا يحتمل العدد فلا تثبت اليد اليسرى من الايات نو غس لاس با د آیت نه ثابتيږي نو اوس په اعتراض پیدا لري چې هغه دغه څه خو چې یو پیر بدل اس کټ کېږي نو دا غس خپل په دویم پیر ولې کټ کې دا هم د آیت نه ثابتيږي کنه نو وای د دې آیت نه ثابتيږي خدا په بل نصره لا يقال ودين ولا شيء فينبغي الا تقطع الرجل اليسرى چې کټ نکله چې د نګه څخه په الكره الثانيه په دویم پیر باندې ايضا دغرني لان نقول من وایو ان الرجل غير متعارضه بها في الايه چې خپې د پرې آیت کې رسنه او تعارض شوی نه ده فلا باس نو باس نشته اي يثبت چې ثابت شي دغه د خپې دا کټ کول ما بنص اخر قبل نسبانه لکه پوښو بنه باندې یاندا ببل نسبانه چې نن دا شوی دا لکه روایت کراغلی وید کان لما کان متعارضه فيها في الايه او دا لاس کله چې ته تعارض کړل شو پر آیت کې وتعين اليمنى خا بیا وې دا کنه چې په آیت کې خدام نشته چې فقط او ايديهما نو ته په کې داخله اصول کټ کې پوښو بنه باندې نو موږ وای دا په خبره مشهور سره ثابت ته عبد الله مکه ویلو کنه فقط او ايدي پر دای کې المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه کې ال دغه عبد الله بن مسعود روایت په ايمانهما ده نعم وتعين اليمنى مراد منه لا يجوز جائز ان تثبت اليسرى جائز نري ثابت لا يسرى بقبل الواحد الذي لا تجوز به زياده بالكتاب لانه لم يبقى المحل المعين الذي ذاك باقي بعد شو هغه محل معين كم متعين بالاجماع الګه وای چې یو پیر دغلا وکړه ددنه خیر اسکټ شو نو غس لاس غوي ته کټ کول نه شي غس لاس په خبر واحد سره ثابت ته او خبر واحد سره زیادت په کتاب الله باندې نه شي کېږي نو چې دې په دوه پیر باندې اغلا وکي نو دنه به خیر اس کټ نو خیر ته مخ ته یو پیر کټ کړه نو محل پاتې نشو او کوس یو غیر شادي شوده سړی دی او د زنا وکي نو چې غیر شادي شوده سړی دی محسن نه او د زنا وکړه نو دته بسو پیری ورکه سو کوړي ورکه سل کوړي به اصل خو محدود فی القذف ته پاره دي زناکار د پاره غسل کوړي دي یو پیری سل کوړي وو په دویم پیر باندې بیا غلا وکړه بیا سل کوړي وو په دریم پیر باندې بیا غلا وکړه بیا سل کوړي وو په مخه چې غلا کوي جو سل کوړي وها دا غلا نو زنا کوي نو سل کوړي به وي وس دلته کې دا چې ته دغه لګي یو پیر لاس کټکه نو او دلته کې وحل په مخه کې نو الته کې محل نشته موجود او دلته کې محل موجود دی الته کې محل خیره سے دا کټ کړه دی پوه شو اگست تاسو ته کټ کول نه شي پوهیږئ به معنی او دلته کې محل دا کوړو چې نه هغه د سرمن ده او سرمن موجوده ده پوه شو به معنی
لا تجوز ان تثبت اليسرى، جائز لري چې ثابت شي غس لاس بخبر الواحد بخبر الذي لا تجوز زيادته به الكتاب لانه لم يبقى ځکه باقي پاتې نشو المحل المعين هغه محل معين چې خیل استه الذي تعين بالاجماع بخلاف الجلد فخلاف د کوړونه فانه كلما يزني بخلاف د سرمنه فانه د سرمنه کوړه فانه كلما يزني ځکه کله چې د زانی غلا کوي کله زنا کوي غير المحسنين يجلل ده بقوله ورکولږي لان البدن خالق للجلد دائما ځکه چې دا بدن صلاحیت د کوړو لري همیشه لپاره هغه بوښو بنه باندې پوره ده دغه کته صفه کې 42 صفې پوره شوې او دا د سیمایي نصاب ده نن د جمعرات روزه یو هفته بعد په مدرسو کې د دغه امتحانونه د سیمایي یو هفته موږ مکه سبق ختمو دا په خپل طریقه باندې موږ راوړو ان شاء الله له سیمایي نشته وایو بزن ان شاء الله ور دې پورې بس تاسو د امر نه واخله دې پورې بټسټي